نن مسلمان د ځان کامیابی هغه څه کې ګوري په څه باندې چې غیر مسلم او انګریز کامیاب شوی دی. انګریز په ډېر دولت کامیاب دی، مسلمان دنیا پسې لګېدلی، شپه ورځ دنیا او دنیا او دنیا. یاره انګریز په دولت کامیاب شوی دی، زه به هم په دولت کامیاب شم. نه، د هغه کامیابی دنیا کې ده، د هغه آخرت سره سشتی نه. هغه ځکه دنیا کې په دولت کامیاب دی. ته به دنیا کې په دین کامیابېږي، آخرت کې به په اسلام او په دین کامیابېږي. غیر مذهب عصری تعلیم دنیاوی تعلیم کې کامیابی لټولې ده. جهاز پې جوړ کو، آلات پې جوړ کړل. مسلمان هم وایي چې دغه شین سترګې انګریز، دا بېدینه انګریز دا په دې عصري تعلیم کامیاب شوی دی، په دې فحاشۍ کامیاب شوی دی، په دې لنډو تنګو جامو کامیاب شوی دی. نو مسلمان هم د کامیابۍ دپاره هغه څیزونه شروع کړل. الن کې دې کې د مسلمان ناکامي ده. د دې مثال علما داسې ذکر کوي لکه یو دروازه کې چې غټ سپی چا ولیدو، ښه سورب دی، او د مالک نه ورله تپوس وکړو چې دا سپی په څه دومره سورب شوی دی. هغه مالک ورته ویلي دي چې بس حلال حرام نه ګورم، خو مړه څاروي او کلمې او ګندونه او لټرې کټرې مردار هر څیز راړم دله، دغه ګندونه خوري، بس دی پې سورب شوی دی. نو دې سړي ووایي چې دا سپی پې سورب شوی دی، یاره زه به پې هم سورب کېږم. نو چې دا سړی مردار او حرام شروع کړي، تباه کېږي که نه تباه کېږي؟ بالکل تباه کېږي. دکه حال دی. هغه انګریز مثال دی، دکه سپي دی. په دې مردار او په دې ګندونو باندې بالکل کامیاب شوی دی. لیکن مسلمان ته پې خرابېږي. څنګه چې سپی په غوښه او په مردارو باندې غټېږي، خو انسان پې بیمارېږي، دغسې د دنیا په محبت، په بېدینۍ، په شهوت پرستۍ باندې انګریز خوشحالیږي، هغه پې سر بجاویږي. خو ای مسلمانه ته پې خرابېږي، ته پې نقصاني کېږي. عرض میں دا کو د مسلمان کامیابی مال کې نه ده، دولت کې نه ده، عیاش پرسته کې نه ده. د مسلمان کامیابی دین اسلام کې ده. او نن چې مسلمان د دین اسلام شیوه او اصول پریښي دي، رس تره د مسلمان ذلیل دی او رسوا دی.